زونه سخت رامن تېر شي چې یو ټایم واړه څه مومي جو بل ټایم نه وي او څه وکړم ناچاره یم او لاس کې مې څه درک نه لګي او بې وسه یم نو چل به وکړم او لکه وس مې نه کېږي چې دا ځای به جوړ کړم تاسو داسې کار وکړئ چې دا ځای له جوړ کړئ د خدای دپاره د خدای دپاره جوړ کړئ خو زه ناچاره یم او د خدای دپاره جوړ کړئ دغه چې دا ورندان بر راخېږي پردي ځای کې ناست او ساعت ساعت وایي رحیم شروع کوم د رب کریم د لوی نوم نه چې ډېر بخونکی مهربانه دی خالق د مخلوق دی رازق د مخلوق دی رحمان دی او رحیم دی عزتمندو دا وخت په زواله کلي کې ولاړ یم چې دا زواله کلی چې دی د خوازخیلې نه په 7 کیلومتره کې د غر په سر باندې پروت دی عزتمندو نن چې کوم پروګرام تاسو له زه مخې ته راوړم نو په پروګرام باندې زما نه علاوه زه خپل خدای ګواه کوم تاسو ته چې څه وایم رښتیا وایم دروغ به نه وي د یو یتیم دپاره د یو بېوسه کور دپاره د یو غریب مظلوم دپاره ستاسو نه ستاسو د آخرت د اکاونټ دپاره ستاسو نه خیر غواړم راځئ زمونږ دا خور به تاسو ته خپل فریاد ښایي غږی چې د دې سره څه کېږي د موجوده وخت کې څه شوي دي چونکې دا تاسو چې کوم ګورئ زما په شا باندې دا ځای چې تاسو ګورئ دا والا هم یو کس ورکړی دی الله پاک ته هغه له ژوند ورکړي خو ولې د دې د جوړولو دپاره د دې د آبادۍ دپاره د دې د ودانولو دپاره ستاسو د مسلمانانو وروڼو په مد کې دا پروګرام راوړم ستاسو په حضور کې هیله لرم چې زما مسلمانان وروڼو به زما سره په دې کې ضرور مدد کوي عزتمندو خپل خور له راځم تاسو ته دې حوالې سره په څو خبرو کې السلام علیکم خورئ وعلیکم السلام خورئ څو بچي د یتیمانان دي څونه وخت د خاوند د مرګ وشولو او په دې ماشومانانو څه تېرېږي زما مسلمانانو وروڼو ته ووایه درېیم کال شروع دی 3 کاله وشو او واړه مې دقسې ناستې اریان او څلور لکان د 3 جنکۍ خدای پاک سره ناست یو ما مسلمانان وروڼو نه څه پوښتنه کوئ خدای پاک دی زمونږ د حاجت یو شی خدای دا کوو چې غټ کار به وکړي څونه کاله وشو دغه د مرګ هغه دا 4م کال شروع دی د هغه د 4م کال نه بعد په تاسو باندې څومره سختې تېرې شوې زونه سخت رامن تېر شي چې یو ټایم واړه څه مومي جو بل ټایم نه وي او څه وکړم ناچاره یم او لاس کې مې څه درک نه لګي او بې وسه یم نو چل به وکړم السلام علیکم وعلیکم السلام جی حاجي صاحب څومره تکلیفات دې وخت کې تاسو تکلیف ته ډېر دی راته جی او زما ورندار ناسته ده زما چار نه کېږي چې زه جوړ کړم دا ځای بله او پردي کوټه کې ناسته ده هغه بېګا سبا راته وایي لړکه وخېجوه زما وس نه کېږي او ما له دا ځای چې جوړ شي ډېره غوره خبره ده زما سره دغه امداد وکړئ خالي داسې کړی یم چې لکه ډېر بېوسه یم او لکه وس مې نه کېږي چې دا ځای به جوړ کړم تاسو داسې کار وکړئ چې دا ځای له جوړ کړئ د خدای دپاره د خدای دپاره جوړ کړئ خو زه ناچاره یم او د خدای دپاره جوړ کړئ دغه چې دا ورندان بر راخېږي پردي ځای کې ناست او ساعت ساعت وایخېږه زما وس نه کېږي عزتمندو تاسو وګورئ چې دا کته کور دوی چې کوم ځای کې دي د هغه زیږنی هغه ماشومه چې دا هغه کوم نظر چې ختم شوی دی د دې خور لور دا هغه ماشومه یې راوستله راځئ د دې نه هم یو څو پوښتنې کوو او دا تاسو ګورئ چې دا د دې خورۍ دا بچی دی او په دواړو سترګو باندې معذوره ده مونږ د دې بچو السلام علیکم وعلیکم السلام ته څه نوم دی بیا پروشه زما وروڼه یتیمانان دي مونږ زه په سترګو ړنده یم کور جوړ کړي زمونږ سره دلته د دې ځایږي یو معزز صاحب ولاړ دی راځئ د هغې نه د دې کور په حوالې سره څو پوښتنې کوو السلام علیکم جی وعلیکم السلام حاجي صاحب څه ګڼئ دې کور ته هسې چې دا ماشومان 2-3 تنه وروڼه او دوی هم د حد درجې غریبانان دي دوی به ځان له دهقاني مزدوري کوله خپل بچي به یې ساتل خو دغه هلک چې کوم و هغه بیمار شو په بیمارۍ باندې هم د هغو د مزدورۍ یا د قرضدار نه علاوه نور هم ډېر خلکو سره مدد وکړو خو هغه لاعلاجه حالت کې وفات شو اوس دا ماشومان دي دا دلته کې پاتې کېږي که څوک له خپله مرضۍ سره راوړي هغه کوي که نه د سوال د چا نه د سوال کولو قابل هم نه دي دې نه علاوه دا کنډر دی په کوم کور کې چې هغه ناست دي هر وخت هغه ډیمانډ کوي چې تاسو د دې کور نه وځئ خو د هغو د سر سوری نشته بل ځای کې دا محمد افضل خان نومېدی دا د هغو ځمکه ده او هغو له دا کنډر ورکړی دی موږ چې څومره تاسو ته زیر تعمیر ځای یې نه په دې کې دا د خلکو د خپلو لاسو خپو کار کړی دی موږ ورسره د لرګو هم کړی دی خو د دې نه علاوه نور موږ بې بسه یو زموږ وس نه رسي چې یاره ورسره وکړو
نو زمونږ تمام مسلمانانو ته په ستاسو په وساطت باندې دا اپیل دی، دا سوال کوو که د چا وس رسي نو دا یتیمان دي، ماشومان دي، عاجزان دي، که د دوی سره څومره وس رسي هغه ورسره وکړي چې دا کور ویمه باد شي او څه وخته پورې دا ماشومان چې دی د دوی پکې خپل هغه دغه وکړي، څه وخته پورې وپایي نو دا به ډېره ښه خبره وي. عزتمندو تاسو وکتل یتیمان دي او عجزان دي، واړه بچي دي، یو ماشومه بل هم د هغه معذوره ده په سترګو باندې ړنده ده. عزتمندو دا تاسو وګورئ جي چې دا هغو له دا ځای چې چا ورکړی دی الله دې هغې له هم جزای خیر ورکړي. د دې د ودانولو دپاره د دې د جوړولو دپاره نن موږ د خور کور ته رالو. دغه ځای په بوډا چې دی هغه هم چې زه مزدورۍ نه یم، ماشومان یتیمانان دي. حقیقت کې زه به د خپل پروګرام په د یو شعر سره ختم کړم، نور به ستاسو زه منتظر یم، ستاسو سترګې په لار به یم. که دې نیت وي د کعبې د جوړولو، که دې نیت وي د کعبې د جوړولو، د بې وسه انسان زړه جوړ کا کعبه ده. د لوی الله په امان.